یو شرابي نه کړ دیم هغه انسان چې د مور او پلار نافرمانه دی هم ګورې په دې شپه خدای نه بخښي رسول الله مبارک وی وی الله پاک فرشتو ته وی فرشتو گواه شه دا ټول خلک مې وبخل لیکن کله انسان چې مور او پلار ته خبر او د مور او پلار نافرمانه دی دې پکې نه بخښي تمره حد جرم دی د مور او پلار نافرماني د د مور او پلار په نافرمانۍ ولې الله ډېر خفه کېږي قرآن حکیم کې چې کوم ځای کې الله د خپل حق ذکر کړی دی متصل یې ورسره د پلار او د مور حق یاد کړی دی د مور او پلار کله چا چربي وي نو بخښنه دې وغواړي ځان پرې وبخښي که چا د مور او پلار خفه وي ښه تیاره طریقه لرو چې جومات نه لاړ شي ځان ته دا دغه لرې که د کینو بدماشي او کبر ووایي که ته ډېر کبر وکړې دا مور او پلار په غېږ کې وګوري مور او پلار د ګندګۍ پاکې کړي مور او پلار لا ټوله دارونه کتلي د هغې په غېږ کې ایښې شوې مور او پلار سره کبر وکړي او ضد نه کېږي بس نیغ لاړ شه مور ته ورته غاړه وځه پلار ته ورته غاړه وځه وچاړه ورته مور او پلار ډېر مهربان دی که ډېر هم د پلار خفه دی او مور خفه دی یاره که د پلار ته ورته غاړه ورځي او یو پېره دی ورته په جړا شي ورته وي چې دا جي غلطي راته شوې ده بس ماف دی که که دې ماف نه کړې څه جرم نه ده مور که ډېر هم سخته ده وړلې اولاد پورې غوښه ده دړه ټوټه ده لاړ شه مور ته ورته غاړه وکړه نن لاړ شه اوس چې جومات ته لاړ شه بلکل چې دا سپیونه کې مور ته ورته غاړه د مورې معافي ده نه غواړم بس ته راته خفه شوې راته بښنه وکړه معاف مې کړه او کله چې مور او پلار وفات شوي دي او مور او پلار دې خفه تللي دي نو علماء اسانه طریقه کوي قبر ته ولاړ شه یو دوه رکعته نفل وکړه سورت یاسین ووایه ثواب ورته وبخه او قبر ته کښېنه وایي خدایه لا مور او پلار ماته خفه کړي او بس اوس توبانې خدایه ته باعث شي د مور او پلار په دې قبر کې ماته رضا کړي خدای پاک مهربانه بادشاه دی مور او پلار نه به دې خدای پاک نرم کړي او معاف به دې کړي نو دویم هغه انسان خدای نه بخښي چې مور او پلار نافرماني او مور او پلار نه خفه کړي دریم هغه انسان د لیلة القدر په شپه الله نه بخښي هغه انسان چې صلې رحمي ماتوي خپل ولي ماتوي ورور سره روانه ده خور سره روانه ده تره سره روانه ده ماما سره روانه ده یا نیکه سره روانه ده ولې دا سړی خو ټوله شپه خدای ته ولوړېږي او د بیت الله دننه لیلة القدر کې خدای ته ولوړېږي او په مطاف کې ژړا او فریاد وکړي نو باید ما خبره ده د رسول الله خبره ده کوم انسان چې صلې رحمي ماته کړې ده ورور سره روانه ده خور سره روانه ده ترور سره روانه ده ماما سره روانه ده خبرې اترې نشته یو بل سره رب خالي ختمه کړې ده او یو بل سره روانه ده دا انسان په دې شپه پورې خدای نه بخښي په دې شپه باندې قیمتي شپه باندې خدای هر قسمه ګناهګار بخښي دا انسان په دې شپه باندې خدای نه بخښي نو کله چې خپل مابین کې رواني نو بس دا کبر ځان وباسي دا مه وایه چې زما دغه نشته ګناه پرده ده بلکل ګناه به 100% د اسلام د دوانو ډول ګناه دی بیا هم ته مخکې شه معافي دې وغواړه ورته غاړه ورغه ورسره وکړه او قسم مې رسول الله مبارک پرېښولی پیغمبر علیه السلام د رسول خبرو قسم خوړلی دی په دې خبره هم قسم خوري رسول الله مبارک چې دوه کسان خپل مابین کې روانه ده او کوم یو کس پهر او دې ور وړاندې شو نو رسول الله مبارک وایي زه پرې قسم خورم چې د دې انسان نه په دغه فعل عزت کمیږي نه عزت پرې زیاتېږي نو چې رسول الله مبارک ته قسم خوري دروغ ویل که نه دروغ ویل که پړه کې دا مه راوله چې دې خو ما سره زیاتې کوي او د ما سره ظلم دی او زه د معافي غواړم نو خلک وایي چې ګوره داسې دغه معافي دې غوښته خلکو خبرو پسې ګوره د رسول الله مبارک خبره ومنله که ته ولې خدای دې عزت نور هم زیاتوي هغه ورځ کې په خپله ملامت شي اب وی ګوره غلطي زما ده غلطي ظلم مو سره مات کړی ورته دې راځي ما سره روغه کوي او خدای پاک ولې سړي دي خدای پاک په بار زمانه حاضر ناظر دی عالم الغیوب دې سره خبردار دی خدای ته پته ده چې دا خپل سره ظلم کوي دا ته سره زیاتې نشته او بیا هم څه ورلې خدای پاک مهربان بادشاه د رمضان میاشت ده خدای پاک به دې وکړي نو درې دغه شو سرورون کم کس هغه انسان چې لیلة القدر کې خدای نه بخښي اول حسدي انسان هغه انسان چې په کې حسد او کینه د مسلمانانو څخه پراته ده حسد پر ډېر لوی ګناه ده ډېر لوی ګناه ده څه وایي حسد په کې دا روز ورته چې نه مالي ملګری ده دومره عزت خدای ورکړی ده ولې خدای ورکړی دې پلانګي خدای بنگله ورکړی ده ولې ورکړی ده دا خدای دا بنگله ورکړي دې پلانګي خدای دا ځمکه ورکړی ده ګاډي ورکړی ده قابلیت ورکړی ده ولې ورکړی دا خدای دې نه وایي او دې خدای دې نه محروم کې دې ته حسد چې پړه کې دا وایي او پړه کې دې نه دیږي د دې ورته جوړ ولې نشته علماء د ټول په بدل اشتراک قسم قال دې وایي ولا سرور ورکړي او ضرور آسان طریقه ده فلسطین شراب والحمد لله رب العالمین
الحمد لله بس كيف بالفرض ربنا ما في وقت للبشر المطلق غير مور بلان فرمان طريقه الدوم ولا لا مور بلان ما في ولا الله خطر دريم سلا يمين ما ذكرنا يا مدروس الرواريا مدرس الرواريا ما سريا دروس الجديده ورشه مسؤول ما نلاقي مين راح وانا خطرك لا بلا ولا ولا بس انا شو دي ما في كوا ما كل ما ندير هذا ما هذا خطر بس لا خطر ترى من حسدي قبل كده كذا حسد ابو بدوي كنا لا شك خدای پاک مزور نیم پېښوي غلطي را شوي دا ابراهيم سره کې حسد دي هغه لپاره دعاګانې وکړه توبه واسه په دې دیوال کې اول دې کوم انسان چې سیده دې کا تکړه دا اول نه هغه په دیوال کې وګورئ مور او پلار یې اول راځي حسد دې اول توبه واسي بیا به د خپل د فضیلت په دې دیوال کې بیا به د خپل ثوابونه په دې دیوال کې او بیا به خپل مخانه وږي لیکن کله دا چې راځي لاس په دې کا څخه موږ یو کال دې کا په کې بیا په دې نه مخکې دا خدای رسول الله مبارک کړی دی چې دا ځان له پیغمبر علیه السلام وینا ده نو باید تاسو د دغه د قربانه د شپې اهتمام وکړئ او نننا شروعي بیگانې مشته مشوره احتمالي ده د روایت مطابق شاید چې بیگانې مشته مشوره او نننا اعتکاف شروع کړي د کوم مرګ د اعتکاف او مشمن دي ځان له خپل توجه پیدا کړي جمعه کې اعتکاف کوي نن چې مالګر ماقام د نور پریواتنه پر مخ کې کېږي چې ورسو په ورودي ني مالګر موږ وکړو بس راځي جمعه کې ځان یې دا پاتہ تاول په سنت کې خاص رسول الله مبارک چې اعتکاف کوي ځان له پاتہ تاولې و ځان له پاتہ وټای ته څو په کړي نه ودی کې کېږي په پروا نشته ځان له یو ځای خاص کې زیات کې الته کوي او باندې کې اعتکاف کوي کوم جمعه کې جمعې مسکی دای کې اعتکاف ثواب ډېر دی کله جمعه کې جمعې مسکی ولې پای کې اعتکاف کېږي بعض خلکو کې دا خبره مشهوره ده بیا د جمعه کې جمعې مسکی اعتکاف پکې نشته نه په هغه کې اعتکاف کېږي لیکن دومره د جمعې منظر او بیا د جمعې جمعه ته دی لیکن امام خطبه شروع کوي بندار یو خپل جمعه ته ولاړ د جمعه ته هغه د امام د جمعې مسکی چې هغه بلا د بیا خبره وکړي واپس پراش په جمعه ته په اعتکاف فساد ورسه اعتکاف پکې وکړي خامخا دا چې جمعه پاتې نشي چې پای کې پکې اعتکاف وکړي نو خصوصي پکې اعتکاف نه قدر نه لري او اعتکاف سببونه ورته ملوي او اعتکاف د دنیا خبرې غړي وړي دي تاسو او ورته عبادت کوي اعتکاف کوم ولې ثواب لري دا څه بعد خلک کې او یو خبره ده نه زه خبره نه کولی شي خپل باندې کولی مې خبره کوي ګناه د دنیا خبره ګپ شپ فیسبوک او یوټیوب او دا څه کوي ګناه باقي د ضرورت خبره نه کوم عمر او لاکین خاصه دا کارو د اعزام او د ضرورت خبره کولی شي هیڅ پروا نشته لیکن د جمعه د ضرورت نه بار وزیدنا د خلاق مکزي سره د قاعده لپاره د ضرورت کې نه اثر د خلاق نه دي چاردان اړیزه د ضرورت دی بعد فقها وایي چاردان نشتا نو بیا اسی چاردان نه موزه او بعد فقها وایي چاردان دی دوباره قاعده ماده ضرورتي شي خیر څه خبره نشته لیکن خدای چې او داس بیبي او پاتشه نه دي موزه د جمعه د چاردان لپاره چاردان د جمعه کې نه راځي ها اصل چې اعتکاف ولا مستای دا سبي باندې نه چې کومه لګي نو بعد دا اعتکاف ولا به اعتکاف ماته ګور سره پړل دي جمعه د حدود نه ورته ټول دي دا ورځي د ضرورت لپاره وکړي چې او د ورځي شي دا د ورځي شي خو څه حاجت را وایي ورځي شي بعد د جمعه کې لري د قاضي هغه په پړو د شي ساعت د شي د ټول کې لري ان د شي خو د ټول خمس زمانه ملایي غلي وزي او انت او بيت او جماعه کې ورسو د دشمنی نه دي د فقهاء په کوم شي چې کور ته لاړ شي او ځان ته وګړه والی کور باندې پر کور بغیر ته نه او نه د کور خلکو سره کاږي لګي خبرې وکړي چې په دې لاړ شي او ځان ته وګړه والی جمعه ته وروړي او جماعت د جمعه کې په دشمنی وکړي دا په ټول جمعه سره باندې ضرورت نشته په ټول کې خامخا باندې ګوري وروړي رشتہداري دشمنی او جماعت د ضروري دې لپاره ګورو نه وځي او جمعه کې مساجد الخلاګان وی باندې دا لشبي او دا لفظ الله د اعتکاف کې ډیر ثواب عبادت کوي او په دې قدر مالان دي الله دې موږ له قدر د سپید عبادت توفیق نصیب کړي امين الله دې موږ پړ کې دې اهمیت هغه پیدا کړي له قدر مالان دي امين الله موږ له قدر مالان دي امين کوم عبادت چې مسلمانانو وکړي الله دې په دې وګړو ثوابونه تعالی امين دې اجر تعالی الله موږ معاف کړي امين چې هر څه موږ الله مقصد بلاد من ذلك القول قادر الله بقول الوالدين الله نقول له المعاف الله تقبل المشاهد سقط المستقيم
साथी अल्लाह मुबारक ताला से और तौफीक नसीब की आमीन नसीब की सर बीमारान को कबूल के फरमान के अल्लाह के रूह शिफा का पहले आमीन हम उस खाने जो वाजिब दिन के अलावा के ये वो जो जनाज़ों को ये वो जागीर से दुआ हो कि अल्लाह ने मग़फ़िरत नसीब की अभी तक की मुशर आलिम मौलाना मोहम्मद नईम से और उनको मकसूद ज़रूरी क्या कि उनका कबूल करो और ये जनाज़ा शुरू दुआ हो कि अल्लाह ने मग़फ़िरत नसीब आमीन और बीमारी का कबूल का बीमारी को अल्लाह ने वजह बीमारी न सवाबुल और दर्जात को जरूर नहीं हो सकती तो तफसीलात की शुरू अल्लाह को ताफ़ होगी शाहजान इसीलिए हम जो मरगले दामन में मफासिल अल्लाह ने मग़फ़िरत नसीब सुबह मुलाकात भी परेगिरी के परे को संतरात का काम होगी पदे अपने क़यामत के मफासिल अल्लाह को मग़फ़िरत आमीन अल्लाह को नज़ाशी आखिरत का को बीमार भी तो महबूब इत्तिका कराने के लिए अल्लाह ने सही इत्तिका तौफीक और नसीब आमीन और इत्तिका को अल्लाह कबूल की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जज़ाक